بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیه. د دویم سایت کې سبقونه چې کوم موږ شروع کړو نو بای کې به تیر سبق کې موږ د کبایر په باره کې بحث کړو چې کبایر ګناه کم دي او بیا مرتکب د کبیره چې نه دای په باره کې سو مذهبونه تیر شي وو درې چې زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې مرتکب د کبیره کافر دی او مؤمن دی او ایمان نه وځي او معتزله سوې چې د ایمان نه وتل دی او په کفر کې داخل شوی نه دی او خوارج سوې د ایمان نه وتل دی او په کفر کې داخل شوی دی او د هر د پاره خپل بل دلایل او داغه جوابونه تاسو ته ویل شو. نن سبق کې دا وایي چې په ګناہوں کې ټول غټ ګناه دي نه کفر او شرک دی نو کفر او شرک دې نه دا الله پاک معاف کوي کنه معاف کوي نو بلې باندې خود ټولو مسلمانانو اتفاق او اجماع ده چې د کفر معافي نشته ځکه الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې الله پاک د شرک په شان د ګناه جندا نه معاف کوي او د دین علاوه ګناهونه چې چا لپاره غواړي او کم ګناه غواړي جو معاف کوي خو د شرک ګناه الله پاک نه معاف کوي. او پدې کې خود ټولو اتفاق ده اختلاف پدې کې لري چې آیا دا کفر او شرک معاف کول دا عقلا ممکن دی او کنه دی پدې کې اختلاف ده پدې کې اختلاف نشته چې لکه کم کا شرک نه دی لکه الله پاک بخي کنه بخي نو پدې کې اختلاف نشته ده ها خو پدې کې اختلاف ده لپاره کو اتفاق ده ټولو چې کم کس مشرک ته کافر دی الله پاک بخي نه او آیا د شرک نه معافي کول د کفر نه معافي کول دا چې دا عقلا ممکن دی او که ممکن نه دی په دې خبره باندې پوه شئ نو په دې کې دوه مذهبونه دي یو مذهب چې نه دا اشاعره ده او دویم مذهب د ماتوریدیه او د معتزله ده. اشاعره وایي چې په افعال کې حسن او قبح چې نه هغه نشته یعنی په اشیاء کې حسن او قبح دا نشته ناغه وایي چې دا کفر او شرک دا معاف کول په الله دا عقلا ممکن هم دی او جایز هم دی. او ماتوریدیه او دغه چې کم دی کنه هغه وایي معتزله او ماتوریدیه چې په دې اشیاء کې حسن او قبح چې دا منی هغه چې هر څه چې نه پرې کې لکه حسن او قبح چې دا به موجود ده نوې دا معاف کول دا عقلا چې دا ممتنع دي عقلا چې دا ناممکن دی او بری باندې اصلور دلایل پیش کړي ځان لپاره بری باندې پوه شئ ها په دې خبره باندې اتفاق دی کې اختلاف دی چې کوم کس شرک وکړي نه الله پاک معاف کوي پرې کې سره پرې کې اختلاف نشته دا خو د ټولو مسلمانانو عقیده ده ځکه چې په قرآن مجید کې الله پاک واضح حکم بیان کړی دی چې ان الله لا يغفر ان يشرك به چې کم کس د الله پاک سره شرک جوړ کی او د الله پاک سره شرکت کې څوک مقابل جوړ کی نه دا الله پاک نه معاف کوي پدې کې اتفاق ده پدې کې اختلاف نشته اختلاف پدې کې ده چې آیا دا شرک او کفر معاف کول عقلا ممکن دي او که ممکن نه دي کفر او شرک عقلا معاف کول عقلا ممکن دي او کنه دي نو پدې کې څو مذهبونه دي وا یو د اشاعره او بل چاره ماتوریدیه او معتزله بده اختلاف بیس او بنیاد داره چې لګه په اشیاء کې حسن او قبح هشتره کریشتره یعنی مطلب یو سیس دیو کار ده نجایز سیس بیا پدې کې بیا حسن موجود وي یا بګه قبح موجود وي نو په اشیاء کې حسن او قبح هشتره کریشتره دا بیس سره اختلاف نو د اشاعره په نسبت په اشیاء کې حسن او قبح نشته حسن او قبح نشته ناوی چې دا معاف کول عقلا ممکن دی او جایز دی او دلیل د معافی دا چې بس د الله پاک فضل دی چې بچا باندې وشي او د الله پاک فعل دی او د الله پاک هیڅ یو فعل چې دا قبیح نه وي دا معاف کول د چا فعل دی د الله او د الله تعالی هیڅ یو فعل چې دا قبیح نه البته مغفرت چې دا بینه واقع کیږي لکه الله پاک معاف کول شي الله پاک معاف کول شي خو لکه واقع کیږي بنه
او واقع کې ونه ځکه چې الله پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې دا کافرانو او جهنميان دا بلګه خالدین فیها بلا مخلد فی النار وي خو شو به نه موږ مفتی صاحب او چې یو دغه ما بیان کوم ما ویل چې دا د الله پاک قانون دا دی چې کوم چې ګناګاران دي دا به الله پاک دې دا به جهنم ته دیږي او کوم چې لکه نیکوکار دي نو دا به الله پاک جنت ته دیږي خود سم الله پاک کولای شي چې یو بنده چې دا کفر وکي شرک وکي ډېر زیات ګناهونه وکي او توبه نه وستري دی بیا الله پاک موږ ته پېښ شو الله پاک ته جزا ما معاف کړم نو ټول عمر ګناه وکړو خدای الله پاک قدرت شته دا چې دا انسان جن چته داخل کی لکه الله پاک فعل الله پاک نو خصوصا تاسو کول نه جلای سوال عما يفعل وهم يسلم جما دا خبر وړو په ما پس یو کس په بیان کې پاتې ماته وی چې لکه موږ ټول مردان وکړو امنګ وای چیرې ته چې دا مکو موږ یې ګناونه ځان قرار کو ایو کس په ټوله عمر به ګناونه کوي بیا ورته الله پاک وای و چې جنت ته لاړ شوی کده چې الله پاک وکړه ټیک ته قانون او قدرت په یي ولکه کده چې وکړو موږ بس خفقي چې موږ په دنیا کې یار کار نه من کړیو او اوس وای چې یار تاسو جنت ته اصل لاړ شه ټیک ته دغه به قدرت به یي وکړه کده چې وکړه نه لگا خبرونه کې نه دا الله پاک فعل له قانون ادا ده چې کم کس لگا دنیا کې نیکی کوي یو الله پاک بده په اخر کې د عذاب نه جن دا بچ کوي با او کده کفر او شرک نو الله پاک بدله سزا ورکړي او جهنم کې به همیشه لپاره وي او کده ګناګار ده او توبه ونه وستله او توبه مقبوله نشوله دا انسان به د خپل ګناهونو په باوجود د خپل ګناهونو د وجه نه بده الله پاک په جهنم ته چندا وويږي چې سو پورې د الله پاک وغه چې کله د پاک شو دې په د جهنم نه بیا راوځي او جنت ته بزي ولکه د سیم الله پاک کول شو قدرت شته لکه دا خبره ممکن ده چې لکه الله پاک دغه سره د ګناګار سره ډایرکټ چندا جنت ته داخل کیو د سره جهنم ته وونه شي پرې خبره باندې پوه شوي او ماتوریدیه او معتزله هغه وایي چې لکه په افعال کې په اشیاء کې حسن او قبح چندا موجود ده نو لہذا کم کس چې لکه کفر او شرک کوي ندی معافی دا عقلا چندا ممکن نه ده بیا وایي چې په دې خبره باندې هغه سلور دلایل پیش کړی دی په دې کتاب کې او هغه دا دی لاولنې دلیل دا دی لاول په یادوم بیا تاسو چې لکه الله پاک د کافر او مسلمان په منځ کې فرق چرنده کوي په دنیا کې لکه کافر یو شان ژوندۍ دی او مسلمان چرنده بل شان ژوندۍ دی نو کچرته الله پاک دې کافر لا عذاب ورنګي او الله پاک دا کافر جهنم ته ونه لګي نه د مسلمان او د کافر په منځ کې به فرق را نشي د مسلمان او د کافر په منځ کې به فرق را نشي او د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق نه کول دا د حکمت نه خلاف دي او الله پاک حکیم ذات ته او د الله پاک هیڅ یو کار چې د حکمت نه خلاف نه په دې خبره باندې پوه شئ ها په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها چې لکه کفر او مسلمان او کافر دا دوه جدا جدا دي نو که الله پاک په آخرت کې د کافر ته چې دا عذاب ورنکي نو د مسلمان او د کافر په منځ کې به فرق را نشي او دا فرق را وستل دا فرق نه کول دا سره خلاف دي د حکمت نه خلاف دي موږ له سو جوابونه ورکوم یو جواب دار دا اگر چې په کتاب کې لاندې راشي کې لیکل دي چې یو جواب خو لري دا دی چې دا خبره په اعتقاد باندې مبني ده چې لکه په نیک باندې د نیکوکار او د بدی په منځ کې فرق کول د نیکوکار او د بدکار په منځ کې فرق کول ته چې دا په الله پاک باندې واجب دي موږ د الله پاک هیڅ یو کار دی نه په الله پاک باندې واجب نه دی په الله پاک باندې هیڅ یو کار د چا واجب نه دی په خبره باندې پوه شئ نو دا به حالت ای چې کفر او د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق چې کله دا ته واجب غني همغه واجب نه غنو پوه شئ او دویم جواب دار چې لکه دا خود سینه نه چې ته چې الله پاک به کافر او مسلمان په منځ کې فرق نه کوي دا فرق وایي په عذاب کې منحصر نه نه چې دې شي الله پاک جنت ته وريږي او د جنت باز باندې نعمتونه د دې کفر د ودی نه در ورنګي یا د دې کفر د ودی نه د ګناهونو د ودی نه په الله پاک خپل دیدار ته د غیر محروم کی خدا و ضروري نه بالا پاک باندې خبره ضروري نه چې خامخا کافر له جنده بالا پاک عذاب ورکړي
ځکه دا ته دغه چې خامخا الله پاک به عذاب ورکړي دا ته په الله پاک باندې یو کار واجب کو په الله پاک باندې واجب کول چې دا نشته ده پوه شو مې باندې او دویم جواب موږ سور کو چې لکه دا ضروري د کفر او د مسلمان د کافر او مسلمان مېز کې په الله پاک فرق کوي خدا فرق دا منحصر نه په عذاب کې چې صرف فرق به د عذاب په مېز په عذاب کې برابر چې مسلمان ته عذاب نه ملاويږي او کافر ته عذاب مليږي دا خبره غلطه ده کېږي چې الله پاک دا مسلمان دا کافر دا جنت ته بوزي او په جنت کې ال دغه هغه ته د خپل دیدار نه محرومږي د جنت د نور نعمتونو چې نه دی کی پوه شئ او یا دا دریم نمبر جواب ده چې لکه د دنیا کې د دې دا فرق چې دا پوره دی کنه په دنیا کې کو ورغوځه چې د کافر د لپاره قتلول دي نه د مسلمان د لپاره د کافر قتلول دي د سړي جایز دي یا دغه شان دي دغه مال غسل د مسلمان د لپاره جایز دي فکر چې دارالحرب کې او دغه شان دي د دې کافر هغه کافر نه غلام جوړول وینځي ته جوړول دا دغه فرق پوره دی کنه په آخرت کې څه کوي نو په دنیا کې د کافر او د مسلمان په منځ کې الله پاک څنګه فرق کړی دی هغه په دې باندې پوه شوې په نورم جوابونه دي بس دا کوم پوره دي دویم داغو دلیل لاره چې دا کفر دی کنه دا لکه مطلب د ټول لغټ ګناه دی په ګناهونو کې د ټول لغټ ګناه دی چې لکه دا په هیڅ یو حالت کې مباح کیږي نه کفر په هیڅ یو حالت کې مباح کیږي نه د دین علاوه نور ګناهونه دي نه دا لکه بسنه سو وخت کې لکه مباح کېدی شي لکه شراب چې دا ته لکه تا د طبيب حاذق ماهر ډاکټر ته وای چې لکه ستاده مرز بغیر د شرابونو نه رکیږي نو دا شراب چې دا تسکې شي پوه شو مې باندې خو لکه دا کفر د یو ګناه دی چې دا په هیڅ یو حالت کې هغه جایز کیږي نه لہذا دا د عفو د سر نه امید ساتي نه د سر نه د عفو اړ امید ساتي نه لکه پوه شو مې باندې خادم نو موږ ورته د دې جواب ورکو چې را دا کله کله د سی کنه چې الله پاک یو انسان دی هغه دا دیبل سره دا کو دا بل سره په دې باندې پوه شو تاسو چې هغه چې د کافر دا موافق اول دا عقل ناممکن ده ځکه چې دا کفر د ټول لغړ ګناه دی په ګناهونو کې نور ګناهونه خو کله نه کله الله پاک معاف کوي لیکن دا کفر دین دا سرنا د دې د حلال کېدو د دې د اباحت سرنا ډو سچان شته نه دریم نمبر دا چې لکه دا کافر تیرې کنه د خپل کفر دین دا حق غني او د الله پاک نه معافی نه طلب کوي نو چې د الله پاک نه معافی نه طلب کوي نو بیا هم چې الله پاک نه معافی نه طلب کوي او بیا هم الله پاک معاف کوي دا الله پاک د حکمت نه خلاف دي نو دا الله پاک د حکمت خلاف نه بلکې دا خدای الله پاک د کرم او د سخا انتها ده چې انسان هغه د الله پاک ناشکری کوي د الله پاک کفر کوي د الله پاک نه معافی نه غواړي الله پاک بیا معاف کوي دا د الله پاک کرم دی خو شو به معنی او سلورم هغه چې لکه دا بنده چې دا د اعتقاد ابدي لري همیشه لپاره لري ان دی و چې سو پورې ژوندې ما کلس کاله می ژوند او غزر کاله می ژوند او کړو کاله می ژوند خو ځبه لگا دغه وکوم کوبر وکوم نو دا اعتقاد ابدي لري نو دا خبره په دمن لازم ده چې دغه معافي نشته ده ځکه چې دا خبره دا چې دا ټول ګناهونو جړل را چې لکه دی چې سو پورې ژوندې ما سو پورې عمر ده نو ځبه لگا دغه وکوم ګناه وکوم نو په الله پاک باندې لازم ده چې لکه دی به دغه نه معاف کوي به نو پوه شو نو دین هم جواب ورکو چې لکه د اعتقاد ابدي چې دا لکه موږ ته مسلم نه لري ځکه دا اعتقاد په مرګ باندې ختم شوی دی پوه شو مې معنی وګورئ ورته والله تعالی لا یغفر ان یشرک به و الله تعالی ته نه دا نه معاف کوي چې د سره شرک وکړي شی به اجماع المسلمین یعنی په دې باندې ټول مسلمانانو اجماع او اتفاق دی چې الله پاک سره شرک وکړي الله پاک دا نه معاف کوي عبد الحسیب یخته کوده نه خپل خپل بجونه لكنهم اختلافوا لیکن دی علماء کرامو اختلاف کړی دی په دې خبره کې چې انه هل يجوز عقلا ام لا چې آیا دغه د شرک معاف کول عقلا ممکن دی او که ممکن نه دی نو فذهب بعضهم نو بعض کسان دي ته تللی چې هغه اشاعره دي ځان سره ولولي کې اشاعره الى انه يجوز چې دا جایز دی عقلا یعنی د عقل په اعتبار ته دا صحیح دی وانما علم عدمه او معلوم کړی شوی دی یعنی دا نه بخل بدلیل سمع په دلیل نقلی سره مطلب دا دی کنه چې او چې عقلا ممکن دی خو بیا هم الله پاک جن دا ولکه معاف کوي وینو ځکه چې په دې باندې هغه دلایل نقلیه موجود دي چې هغه لکه دا خالدین ټکی چې راغلی ابدا وبعضهم او بعض خلک چې هغه معتزلی دي ماتوریدی دي او الى انه يمتنع عقلا
چې دا ممتنع دي عقلا، یعنی د شرک معاف کول عقلا سری ممتنع دي. الګه پوهیږي په باندې. او د دې لپاره څو دلایل دي؟ څلور دلایل دي. نمبر 1 لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن، ودوی چې د حکمت تقاضا ده، د حکمت تقاضا ده ان قضية الحكمة چې د حکمت تقاضا ده چې الله پاک د مؤمن او د نیکوکار او د ګناګار په منځ کې څه وږي فرق وږي. نو موږ وایو د دې جوابونه ولا موږ بیا بل لاندې شي کې لیکلي وجيب بوجود اعاده انه مبني على ان التفرقه واجبه، چې ستاره خبره به حاله چې کله ته د تفریقه واجب وګڼي په الله پاک باندې، امغه تفریقه واجب په الله پاک باندې کوو. ویم جواب ده لندو کې چې لکه دا عذاب چې د فرق دی دا په عذاب کې مناسب نه کېږي چې الله پاک ولا په نور ده. ویم نمبر والکفر نهایه فی الجنایه، والکفر هغه انتها د جنایات ده، انتها یعنی په ګناہوں کې ټول نه غټ ګناه دی دا کفر دی. لا يحتمل الاباحه، چې احتمال د اباحه د مباح کول نه لري، ورفع الحرمه اصلا، او هغه احتمال نه لري ورفع الحرمه اصلا، او د دې حرمت د لري کولو بالکل لکه دغه احتمال نشته. او دا نور ګناہوں چې دا سنه سم دغه غوته لکه جایز کېدی شي لکه شراب دی یا بل څه، او دغه په هیڅ حال کې نه جاری کېږي. فلا يحتمل العفو، نو نه احتمال د عفو نه لري، ورفع الغرامه جلدنا نه عذاب لري شي. درهم وايضا الكافر يعتقد حقا ولا يطلب له عفوا ومغفرة، واذا رنګ دا کافر دا اعتقاد لري چې زبر خپل خبره باندې حق یم ولا يطلب له عفوا، او د معافیم نه کوي، الله پاک معافیم نه غواړي، بخنم نه غواړي. فلم يكن العفو عنه حکمت، نو دا دغه طرف د الله پاک طرف نه د معافي کول دا حکمت نه، نو حکمت خو نه خو لکه دا چې لکه دا ستاسو چې دا حکمت نه دا داوا بلا دلیل، ځکه کله معافي نه غواړي او بیا الله پاک معاف کوي، نو دا د اعلی درجه چې دا هغه عزت او الله درجه د الله درجه د حد درجه کرم دی. وايضا سلورم دلیل له وايضا هو اعتقاد الابد، چې د اعتقاد ابد لري، فيوجب جزاء الابد، نو دته د ابدي جزاء چې دا هم بد باندې واجب ده، چې لکه دی چې همیشه د پاره به ګناه کو، نو دته د معافي ممکن هم نه ده چې دا به همیشه د پاره آزاد کیږي. وهذا بخلاف سائر الذنوب، در ټولو ګناهونو خلاف ته چې لکه نو ګناهونو خلق د لږ وخت لپاره کوي، خدا کو ورته و چې همیشه لپاره وګم، نو موږ د اعتقاد ابدي موږ ته مسلم نه ده، دا اعتقاد ابدي په مرګ باندې ختم شوی دی. پوه شو به باندې واړو ځای